خبرونو سرټکی پلازمنه کې چاودنې د حوزې امر په ګډون څو تنو ژوند اخیستنې د کابل امنیه قومنداني وایي نن سهار کابل ښار کې 3 چاودنې شوي په ترڅ کې 7 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. 3 تاش مکملا از پایین رفته بودن. یک نفر دوستان حالتش وخیم بود که شب واقعا انتقال دادن. د خبرو مس پرېښودل کابل ته راستنېدل. د افغان دولت مرکچی پلاوي ځینې غړي کابل ته راستانه شوي دي. مذاکره را قطع نکرده اما مذاکره هم صورت نمیده. وسلوال نښتې خلکو ته مرګ ژوبلې. د هرات ګلران ولسوالۍ کې 8 تنه، کندهار کې 3 تنه او غزني کې 22 تنه وژل شوي دي. په دغه عملیاتو کې د خارجیت باو پر ګډون 22 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. سلام ستړي مشئ زموږ د نن ورځې خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه. کابل ښار کې 3 چاودنې شوي دي. د کابل امنیه قومنداني وایي چې نن سهار د دې ښار 2مه ناحیه قوای مرکز په سیمه کې یو موټر باندې چاودنه وشوه چې په ترڅ کې 4 تنه ژوبل شول. له دې سره د کابل څخه بیا ځینې سرچینې وایي چې بله چاودنه د برکي پر څلورلارې سیمه کې اړوند شوې ده چې د 5مې امنیتي حوزې آمر محمد زی ابراهیم خیل له خپلو ساتونکو سره یو ځای وژل شوی دی. له دې سره بیا بله چاودنه هم د پغمان ولسوالۍ اړوند د عبدالعلي پر سیمه کې شوې چې تلفات نه لري. در لندکروزر زده بوده از پلیت وزارت داخله داشته که 4 سرنشین داشت که 3 تاش مکملا از پایین رفته بودن. یک نفر دوستان حالتش وخیم بود که شب واقعا انتقال دادن. د سولې خبرو مرکچی پلاوي 4 تنه غړي له دوحې څخه کابل ته راستنه شوي دي. امین احمدي، رسول طالب، کلیم الله نقبي، متین بیگ او حبیبه سرابي هغه غړي دي چې دوحه یې پرېښې ده او کابل ته راستنه شوي دي. د ملي روغې جوړ علي شورا مشر وایي چې دوحه کې د سولې خبرې پرې شوي نه دي خو خبرې هم شتون نه لري. عبدالله وایي طالبان د خبرو لپاره حاضر نه دي او دا دریځ د سولې بهیر کې مرسته نه کوي. د قطر دوحه نور خبرو لپاره د حکومت او طالب پلاویو د ګڼې ګوڼې شاهده نه ده. دواړه لوري په ظاهره له خبرو لاس په سر شوي. د افغانستان حکومت پلاوي 15 غړي دوی څخه باطل یو شمېر هم کابل کې دي. امین احمدي، رسول طالب، کلیم الله نقبي، متین بیگ او حبیبه سرابي د مرکچی پلاوي هغه غړي دي چې کابل ته راستانه شوي دي. د سولې چارو کې د دولت وزارت د پلاوي راستنېدل یو عادي بهیر بولي، نه د خبرو بندیدن څخه اغېزمن. چند تن از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بنابر مشکلات شخصی و رسیدگی به او بر مدت کوتاه امروز به افغانستان رفتند و به زودی بعد از رسیدگی به مشکلات خود دوباره به دوحه باز خواهند گشت. حکومت موقت آمدنی است مترتبات د منځ کې د امین احمدي راستنېدل جبري دی. له دې کبله چې نوموړي پټې مسئلې چې دغو خبرو کې مطرح شوې څرګندې کړې. په ځانګړې توګه د لنډمهاله حکومت بحث د سیاستوالو په وینا د ښاغلي احمدي ژوند جدي خطر ګواښي او حکومت نه باید د نوموړي امنیت ټینګښت څخه اوږه تشه کړي. ما امیدوار هستم که آقای احمدی به سرفرازی در بابین مردم خود زندگی کنه و هیچ قسم ضرری از طرف حکومت بر آقای احمدی نرسه. اگر ما عقیده‌مند به آزادی بیان و دموکراسی هستیم. د مرکچی پلاوي په تړاو د پریکړې واک د ملي پخلاینې عالی شورا پر غاړه لري خو دوی د ولسمشر ماڼۍ لخوا رابلل شوي دي. عبدالله وایي چې دوحه کې د خبرو بهیر پای نه دی موندلی خو خبرې هم روانې نه دي او د طالبانو دغه دریځ د سولې بهیر په تړاو د دغې ډلې د هوډمنتیا نشتون نندارې ته وړاندې کوي. فعلا در یک موقعیت قرار داریم. متاسفانه که طرف مقابل مذاکره را قطع نکرده اما مذاکره هم صورت نمیگیره، یعنی مذاکره در جریان نیست. وز د سولې خبرې ماتونکي وضعیت کې شتون لري او سولې په تړاو د ژورې کورنۍ تشي اغېز هم نه لیدلی نشي ګڼل کېدی. کوشش دی وسي چې دغه پروسه د سولې چې شروع شوې ده د افغانستان ملت او د افغانستان سیاسیون
دا باید پشتیباني کړي او پرې نه ږدو چې خدا ناخواسته د سولې مذاکرات چې اوس د بین الافغاني مذاکرات ورته وایي او دا یو بنبست ته ورسېږي. که څه هم دوحه کې د سولې خبرې د تاوتریخوالي پر لږوالي هیڅ اغیز نه لري، خو د خبرو ډګر خوشي کول دلته افغانستان کې به د جګړې اور لا تود کړي، هغه جګړه چې ډیری مرګ ژوبله ملکیانو ته په روږو کوي. د سولې په تړاو باندې بحث لرو. بحث کې راسره سیاسي شنونکی سیلاب وزیري راسره دی. وزیري صاحب مننه کوم چې وخت مو راکړی. د مصالحې عالی شورا مشر وایي په دوحه کې مذاکره پرې شوې نه ده، خو مذاکره هم شتون نه لري. څه تر تعبیرولی شئ تاسو، څه تر اخلي دې خبرې؟ سلام و احترام تاسو ته او ستاسو ګرانو اورېدونکو ته د لوی خدای مهربان په نامه. د سولې مذاکرات چې کله د افغانستان د حکومت او طالبان منځ کې شروع سولې، د دې د افغانستان ولسونو په واقعیت سره ډېره خوشحالي څرګنده کړله او ډېر خوشحاله وه چې په واقعیت سره افغانان به بالاخره د 40 کلنه جګړه چې په دې وطن کې روانه ده یو نتیجې ته رسیږي او دایمي سولې ته به دوی رسیږي، یو ارامه ژوند به پیلوي. مګر اوس تاسو ګورئ په واقعیت سره چې طالبانو هم خبرې نه دي رد کړي چې موږ نور مذاکرات نه کوو، مګر هلته حضور نه لري. د دوی ټول هغه مذاکراتي ټیم په خارجي روابطو او په ډیپلوماسۍ کې مصروفه دی، لکه د سفرونه یې وکړله دوی مسکو ته، ترکمنستان ته، همدغسې نورو هیوادونو ته د دوی سفرونه. خو شیخ عبدالحکیم د طالبانو له لوري مرکچي پلاوي مشر چې لا تر اوسه هم دوحه کې دی، د دوی پر خبره، طالبانو پر خبره دا نو دقیقه معلومه نه ده چې اوس څوک چیرته دی، خو د دوی اکثریت هماغه مرکچي پلاوي دوی په سفرونو کې مصروفه دي او دوی سفرونه کوي د ډیپلوماټیکي او د منطقي هیوادونو ته د دوی د حمایت د ځان د جلبولو دپاره، او بالاخره دوی دا منطقي هیوادونو ته دا ښیي چې یعنی د افغانستان حکومت دوی ته وسپارل سي او د افغانستان اقتدار دوی ته وسپارل سي. یعنی مذاکرات په دوحه کې ستاسو لیدلوري پرې شوي او که نه؟ زه فکر کوم چې اوسني حالت کې خو دا موږ ورته ویلی سو چې اوس خو پرې سوي دي، په دې خاطر باندې چې مصالحې عالی شورا مشر ولې وایي مذاکره پرې شوې نه ده، خو مذاکره هم شتون نه لري؟ دا داسې ده چې بالکل خو دا خو ویلی یم په همدې شکل باندې چې دوی وایي دا لازمه په دې شکل نه ده. اوس فعلا لپاره خبرې نه دي روانې، طالبان هم او هیڅ نه وایي او هغه نه ښیي چې موږ مثلا خبرې کوو او اپلای وایم چې په هلته د افغانستان د حکومت پلاوی چې کوم دی هغه هم نیم راغلي دي، نیم همالته دي، هغوی هم داسې حالت کې دي چې په یو د دوکانګي حالت کې دي. نو پس یو شین څراغ هم نشته چې مشخص یو وخت وښیي طالبانو ښولی چې مثلا په دې وخت باندې، په دې تاریخ باندې یا په دې میاشت کې موږ دوباره مذاکرات شروع کوو. طالبانو داسې ویل کېدله چې طالبان منتظر دي مثلا د جو بایډن استراتیژي ته په دې منطقه کې، خو هغه استراتیژي هم داسې وشوله د هغوی په ویلو کې په خبرو کې داسې خاص موضوع د افغانستان په موضوع باندې کوم بحث خاص ونه شو، صرف دومره تغییرات راغله چې خلیزاد د ټیم مشرتوب کوي، د دې تړون چې د طالبانو د امریکا منځ کې امضا شوی دی د دې مشرتوب یې کوي. اوس هغه مشرتوب دی نه کوي، معاونیت یې کوي د مشرتوب. وزیري صاحب پوښتنه دا ده چې که د امریکا خو خپله دریځ اوس مهال تازه ده چې دوحې په تړون باندې بیا غور کوي یا له سره پرې کتنه کوي. مسله دلته اوس مهال دا ده چې د افغانستان جمهوري پلاوي د مرکچي پلاوي چې دوحې تللی و د هغې ځینې غړي هم کابل ته راغلي دي، هغه چې مرکچي پلاوي سره هلته دوحه کې کوم خلک چې د هغو وایي چې دا د مصلحت پر اساس باندې راغلي چې خپل شخصي کارونو ته ورسیږي، او د طالبانو ټیم هم هلته تاسو پر خبره چې شتون نه لري. مذاکره یعنی څوک که چیرې حاضر سي څوک مذاکره کوي؟ نه د مرکچي پلاوی هلته د افغانستان سره نه هم طالبان. په واقعیت سره چې دغه وضعیت چې هغه امیدونه یې خلکو ته پیدا کړي وه چې بالاخره افغانان به یو سولې ته رسیږي، هغه آهسته آهسته هغه امیدونه تر د خلکو ختمیږي او وضعیت دا خواته روان دی چې وضعیت د جګړې خواته روان دی، د خشونتو خواته روان دی، وضعیت د ښې خواته نه دی روان. نو دا د دې ښیي چې نور فعلا زه فکر کوم چې دغه نوی ټیم د امریکا چې مثلا دا نوی مشر چې د سولې لپاره ټاکل شوی دی او د امریکا ځینې کسانو وویل چې موږ به دوباره په دې تړون باندې یو غور کوو. زه فکر کوم چې دغه موضوعات طالبانو د طالبانو حمایتګر چې کوم دي هغوی دې ته واداره کړي دي چې دوی جګړې ته مخه کړي، دوی خشونت ته مخه کړي
او دوی دا وایي که دلته چیرته موږ خشونت ونه کړو جګړه ونه کړو کیدای شي چې موږ ډېر موضوعات د لاسه ورکړو. وزیر صاحب دغسې وضعیت کې طالبان پړه پر حکومت وراچوي او حکومت پړه پر طالبان وراچوي که چیرې مذاکرات ترسره نشي تاسو ولې څه اوس وضعیت هم داسې خواته روان چې جګړې لور ته روان که جګړه بیا پیل کیږي چې لا هم درول شوې نه ده خو که بیا شدت اخلي مسؤلیت د چا پر غاړه دی طالبانو که د حکومت؟ زه فکر کوم چې په هر صورت چې سي طالبانو ته مسؤلیت ډیر ورګرځي. په دې خاطر مسؤلیت طالبان ته ډیر ورګرځي چې تاسو وګورئ چې په دې انفجار کې په دې انتحاریانو کې په ښارونو کې جګړه کول دا اکثریت تلفات ملکي خلکو ته رسیږي او زموږ ملکي خلک په دې کې زخمیان کیږي شهیدان کیږي. زه فکر کوم که چیرته مثلا جګړه په دغسې سیمې کې چې هغه په غرونه یي دشتونه یي چېرته ملکي خلک نه یي هلته یوازې هغه کسان چې جنګیالي دي جګړه سره کوي بیا خو سړی ویلی سي چې مسؤلیت همغه کسان چې همالته جګړه کوي همغه مسؤلیت هم هغوی لري. خو دلته بیا بله مسله ده حکومت هم چې نړیوال ترڅنګ لري ولې نشي کولی د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي که چیرې د جګړې خبره را مطرح کیږي ځکه دوی وایي جګړه کې دوی ګټونکي دي یعنی اوس مهال دوی په بریا لري دوی پر طالبانو باندې حاکم دي. نن یوازې کابل کې 3 چاودنې کیږي خلکو ته مرګ ژوبله وړي فکر کوئ حکومت پر څه باندې پوخ دی؟ دا یو واقع دا بالکل دا د سوال ستاسو ډېر پر ځای سوال دی چې په کابل په ښار کې چې دلته تقریبا موږ د ډېر امنیتي ځواکونه لرو هم کشفي لرو هم امنیتي لرو او په ضمن کې حتی کابل په ولایت په سطح باندې یوه دنه قل اردو موږ لرو. نو په دغه که چیرته دا موضوع د اوس هم انفجار کیږي انتحار کیږي دا زموږ دا ښیي چې زموږ په کابل کې کوم امنیتي ځواکونه چې دي هغوی ډېر ضعیفه دي هغوی برخورد ضعیفه دی د هغوی مثلا دغه تکتیک او تګلاره ډېره ضعیفه ده. نو حکومت افغانستان یو کار کوی سي چې پر دې باندې نظر وکړي د کابل په امنیتي چارواکو باندې په ټولو ارګانو کې چې دي حتی په ډېر ټیټه سطح کې هم باید دوی یو نظر وکړي. واسطه دار خلک چې راغلي دي واسطې لري او هغوی کلونه د کابل په امنیتي بخشو کې دوی کار کوي یا د مقاماتو نږدې خپلوان دي یا نور واسطه دار خلک دي. زه فکر کوم چې پر دې ټولو باندې نظر پکار دی امرین د اوضاع باندې نظر پکار دی په قماندانۍ د امنیت نظر پکار دی په امنیتي چارو امنیتي برخونو کې چې څومره منصوبین د کابل په ولایت کې دي په ټولو یو نظر پکار دی. تاسو وګورئ په دې نظر پکار دی یو امیر د اوضاع چې هغه باډیګارډان هم لري هغه موټر هم لري دی د خپل موټر نه خبرېږي د خپل موټر نه دی خبر نه دی چې د په موټر پرې مین ورتړلی دی او دا مین خو د په کور کې نه دی چې پر لارې ورچسپه کړی دی دی دومره بې تفاوته دی د خپل په ځان په مقابل کې دی بې تفاوته دی دی خپل ځان نه ساتلی یو امیر د اوضاع چې خپل ځان نه ساتلی نو هغه به ولس څنګه وساتي دا د دې څه معلومیږي چې په کابل کې بې تفاوتي په امنیتي چارواکو زیاته سوې ده او دغه وضعیت که چیرې دوحه کې مذاکره هم ونه وي او همداسې ګونګ وضعیت رواني فکر کوي برخلیک کومې خواته روانېږي؟ که چیرته دا ګونګ حالت زه فکر کوم چې دا به ډېر دوام ونه کړي دا وضعیت به بیرته جګړه به روانه وي او دغه انفجارونه او دا ماینونه او دغه کیسې به روانې وي دا خو تر هغه وخته به روانې وي تر څو پورې چې یو طالبانو افغانستان حکومت پر یو اخري نتیجې ته نه وي رسېدلي. خو داسې وضعیت که چې دواړه لا خبرو ته نه وي ځکه حکومت وایي مرکچي پلاوی د دوی چمتو دی طالبانو سره مذاکره وکړي خو طالبانو د مذاکرې میز پکې څنګه کېدای شي یو پایلې ته سره ورسېږي؟ خو د افغانستان د مرکچي پلاوی هم چې دی دا یو ضعیفه مرکچي پلاوی دی یو تعداد مشران ستا پکښې چې هغه تکړه خلک دي با استعداده خلک دي هغوی په حکومتونو کې کار کړی با تجربه خلک دي خو ډېر داسې خلک سته چې هغه نه تجربه لري د مرکو نه د جرګو مرکو ته تجربه لري نه نور دغسې د خپله د جمهوریت او د حکومت دې ته حتی ژمن نه دي. تاسو خپله د محمدي خبرې واورېدلې چې په خپلو یو تعداد کسانو ته پیغام پرېښی دی چې تاسو د افغانستان د ولسمشر باندې نوره سرمایه‌ګذاري مه کوئ نور د هغه حمایت مه کوئ د دې ولسمشر کیسه خلاصه ده. ته خپله فکر وکړه چې ستا خپل شخص اوسي ستا د ټیم سړی اوسي
او هغه بیرته په تا پسې تبلیغات کوي زه فکر کوم چې دا خپله نیمګړتیا ښیي چې دا پلاوی تر اوسه تکمیل نه دی یا په یو فکر په یو نظر نه دی. حکومت یا جمهوریت ولې کچېرې دا ډول څنګه یو واحد لیدلوری په خپل ټیم کې نشي رامنځته کولی کچېرې په خپل ټیم کې واحد لیدلوری نشي رامنځته کولی څنګه طالب سره مذاکرې ته کوي؟ دا دقیق خبره ده چې په افغانستان کې متاسفانه په 20 کاله کې دلته ډیرو داسې کسانو ورو په 20 کاله کې وزارتونه وکړل معاونیتونه وکړه غټ غټ پوزیشنونه وکړل سرمایې پیدا کړې د همدې 20 کلنې حکومت او د نظام د بغل نه مګر اوس متاسفانه تاسو وګورئ چې دوی پاکستان ته سفرونه کوي په خپل سر باندې د پاکستان سره د بدون د حکومت د مشورې سره د سولې مذاکرات مخ ته وړي مسکو ته سفر وکړ نور مملکتونو دوی سفرونه کوي دا حکومت خپل د دې د جمهوریت د خپل چې د جمهوریت ناری وي یو تعداد خلک خپل د جمهوریت ریښې ور ضعیفه کوي او دوی نه غواړي چې افغانستان د یو قوي موقف سره خبرې وکړي که چیرته په واقع سره دغه سیاسي ډلې چې په افغانستان کې یو اندازه نفوذ لري او د دې خبره تر یو اندازې پورې هم نړیوال مني هم منطقه هم یو د افغانستان ولس ځینې مني زه فکر که دوی یو واحد نظر سي او دوی په خپل منځ کې یو سیاسي قوي اجماع رامنځته کړي بیا به دا مشکلات نه رامنځته کیږي. دا فکر کوئ په دغه وضعیت کې جمهوري نظام د ګټونکي سي خبرو زه فکر کوم جمهوریت نظام یوازې دا نه دی چې د افغانستان ولسمشر دی موږ دا ټولې ډلې وټپلې چې په افغانستان کې سیاسیون دي یوازې موږ دا فکر کوو چې د افغانستان ولسمشر مسؤلیت لري او د جمهوریت هم د په قواله دی داسې نه ده دا زموږ د ټولو روشنفکرانو زموږ ټول هغه کسانو چې موږ په دې نظام لاندې چوکاټ او په چوکاټ لاندې ژوند کوو که هغه رسنۍ دي که هغه عسکر دي که هغه دکاندار دی که هغه ډاکټر دی که هغه انجینر دی که هغه په حکومت کې دی که بیرون د حکومت دی موږ ټول باید د جمهوریت د دفاع په خاطر باندې د حکومت ملا وتړو د حکومت شاته ودرېږو جمهوریت یوازې د افغانستان ولسمشر ته ورپرې نږدو چې د افغانستان ولسمشر پوهېږي جمهوریت یې پوهېږي او مسؤلیت یې پوهېږي دا به ډېره اشتباهي دا به زموږ اشتباهي او بالاخره په نتیجه کې به موږ افغانان به بایلونکي یو بس موږ باید د افغانستان د ولسمشر ملا ور وتړو ټول په یو اتفاق یو اتحاد او یو आवाज وسو بیا به موږ د مذاکرات په ټیم کې برلاسي وسو. ډېره مننه کوم چې صاحب چې واخونه کړ کور مودان د خبرونو دام د هرات ولایت ګلران ولسوالۍ انتن سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات والي ویاند وایي چې تېره شپه په دې پیښه کې اته تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې اوښتو څخه بیا څه نه وایي. سرچینې وایي چې په دې پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او درې تنه نور ژوبل شوي دي. له دې سره کندهار ښار کې چریکي برید کې درې کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. سرچینې زیاتوي چې شیبه وړاندې چریکي بریدګرو د کندهار ښار 15مې حوزې اړوند سیمو کې پر درې کسانو باندې ډزې کړي چې له امله یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. له دې سره د ملي دفاع وزارت وایي چې د غزني ولایت کې د طالبانو د ځانمرګ واسکټونو او جلودونکو مرکز او د ځانمرګو بریدګرو اوسېدو ځای ویجاړ کړی او د بهرنیو ترهګرو پر ګډون 22 تنه یې وژلي دي. د وسلوالو طالبانو پر پټنځای عملیات ترسره کړي دي چې په دغه عملیاتو کې د خارجیت باو پر ګډون 22 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او درې تنه نور چې یو کمانډان د ځانمرګو بریدګرو ماهرین دي دا نیول شوي دي. د دې اړوند یو شمېر وسلې او مهمات او بارود هم له منځه وړل شوي دي. له نیکه مرغه چې په دغو عملیاتو کې افغان هوایي ځواکونو او ولسي خلکو ته کومه مرګ ژوبله نه اوښتې. د کندوز ولایت امنیه قماندان له درې نورو سره د اختلاس او قانون نقض په تور باندې 15 تر 6 کلونو زندان او همدارنګه د 20 میلیونه پیسو ورکړه باندې محکوم شوی دی. د کندوز امنیه قماندان عبدالباقي نورستاني محکمه د څلورو چارواکو سره یو ځای او همدارنګه یو هټیوال هم پکې شامل و. د اداري فساد سره مبارزې درنو جرمونه عدلي او قضایي مرکز کې ترسره شوه. وروسته کې عبدالباقي بیا عبدالباقي نورستاني په 15 کال او 6 میاشتو زندان او همدارنګه په نقدي جریمه باندې متهم شو. تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. د امریکا له لوري د دوحې هوکړې څېړل او وروسته پرېکړې نیول. بیا هم ښه راغلاست. د امریکا ګډ پوځ مشر وایي واشنګټن د طالبانو سره د لاسلیک شوې هوکړې د څېړنې په حال کې دی. جنرال مکینزي وایي په سپینه ماڼۍ کې نوې اداره د طالبانو کړنه له نږدې څخه تر نظر لاندې لري او ډېر ژر راتلونکي کې به د افغانستان جګړې او سولې په اړه باندې او همدارنګه له دې هېواده د سرتیرو په تړاو باندې خپله پالیسي اعلان کړي.
جنرال مکنزي وایي د امریکا ستراتیژیکه موخه د القاعده او داعش ماتې او په افغانستان کې د یادو ډلو د بیا ځلي واک ته د رسېدو مخنیوی دی. د امریکا مرکزی پوځ قماندان چې د منځني ختیځ انسټیټوټ کې خبرې کولې وایي په افغانستان کې د ترهګرو ضد عملیاتونه دغه راز دوام لري. دغه څلور ستوری امریکایي جنرال ټینګار لري چې د ځواکونو وتلو په اړه نوې تګلاره به د شرایطو له مخې وي. د نوموړي په خبره امریکا به په نږدې راتلونکي د سرتیرو وتلو او دغه راز په افغانستان کې د سولې او جګړې په تړاو خپله کړنلاره اعلان کړي. طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ساتلې ده او موږ د طالبانو کړنه تر نظر لاندې لرو. موږ ټول هوکړه لرو چې تر ټولو ښه حل لاره د افغانانو ترمنځ یوه سیاسي هوکړه ده. نوی سیاست د څېړنې په حال کې ده او د شرایطو پر اساس به یوه کړنلاره تر لاس لاندې ونیول شي. مکنزي پاکستان په سیمه کې د امریکا له مهمو متحدینو څخه بولي او ټینګار لري چې دغه هیواد کولی شي د افغانستان په راتلونکي کې کلیدي ونډه ولوبوي. پاکستان د جغرافیایي موقعیت درلودو او له افغانستان سره د نږدېوالي له امله په ډیری مواردو کې موږ سره همکاري کړې ده. دغه هیواد چمتو ده چې موږ سره زیاته همکاري وکړي. بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د فرانسې 24 تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې د امریکا نوي دولت د طالبانو چلند سنجولو لپاره د یوه رښتیني میکانیزم په لاس کې نیولو وړاندیز کوي. هغه څه چې زه د امریکا له دولت او زموږ له نړیوالو متحدینو څخه غواړم دا دی چې د خپلو استخباراتو افکارو او جوامع استراتیژیو باندې تمکین وکړي او د افغانستان په اړه پریکړه ونیسي. زموږ د څېړنو له مخې طالبانو خپل چلند ته بدلون نه دی ورکړی او خپلو ژمنو باندې عمل نه دی کړی. د امریکا ملي امنیت په ګټه نه ده که چېرې اجازه ورکړي د دې هیواد ځواکونه د یوې رښتینې ازموینې څخه بیرته له افغانستان څخه بهر شي. ورته مهال د طالبانو پوځي قماندانانو PBS تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ویلي دي په هغه صورت کې چې بایدن ځواکونه بهر نه کړي جګړه به دوام ومومي. جو بایدن باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه بهر کړي. نوموړی باید هغې هوکړې ته چې ترسره شوې ده درناوی وکړي. که چېرې هغوی ولاړ نشي موږ د کار لپاره چمتو یو. طالبان ستړي نه دي. امنیتي او دفاعي بنسټونه له هیواد څخه د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو له خپلواکه پیاوړتیا څخه ډاډ ورکوي. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر له PBS تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ویلي دي له دې امله اندېښمن دی چې طالبان د خپلو غوښتنو له پوره کېدو او له افغانستانه د ځواکونو وتلو څخه وروسته په افغانستان کې د بشپړ تسلط لپاره خپلو پوځي هڅو ته زور ورنه کړي. اندېښنه دا ده چې طالبان د خبرو میز ته راستانه شي، بندیان خوشي شي او په ټاکلې نیټه یې هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره شرایط برابر شي. خو دغه ډلې سیاسي حل لاره یوې خواته کړې او پوځي حل لارې ته مخه کړې ده. یو شمېر شنونکي هم وایي دولت، طالبان او د افغانستان خلک د افغانستان لپاره د بایدن سیاسي کرښو کاږلو ته په تمه دي. تیر یو کال کم زیات نه د سولې کومې خبرې را روانې دي، دا ډېرې پیکه روانې دي. دا په دې معنا باندې دي چې موږ هم د یوې خوا نه خپل ځان غولوو او هم جهانیان غولوو او هم ولس غولوو. امریکا د همګړۍ په افغانستان کې 2500 سرتیري لري او د دوحې هوکړه لیک له مخې دغه شمېر پوځیان هم باید د مې په لومړۍ نیټه افغانستان خوشي کړي. خو د امریکا دفاع وزارت وایي نوی دولت له طالبانو سره د پخوانۍ ادارې د هوکړې بیاکتنې په حال کې ده او تر دا مهاله هیڅ پریکړه نه ده نیول شوې. نږدې 100 ورځې د یماس یواش او 2 همکارانو وژل کېدو نه وروسته د کورنۍ تیره ورځ د عدالت غوښتنې لپاره د ملګرو ملتونو دروازه هم وټکوله. د یماس یواش او 2 همکارانو د وژنې دوسیې په اړه د دولت چوپتیا او نه پاملرنې د نوموړي د کورنۍ پښه د عدالت غوښتنې لپاره په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر مخې ته راکاږلې ده. د یماس یواش پلار چې د دولت له لوري د خپل زوی د وژنې دوسیې له څېړنې څخه ناهیلی شوی دی
اوس عدالت ته د رسیدو لپاره یې د ملګرو ملتونو سازمان ته لاس اوږد کړی دی. دلته د یما سیاوش کورنۍ د لسګونه خبریالانو، د رسنیو ملاتړو بنسټونو او د مدني ټولنې فعالانو په لاسلیک سره یو لیک راوړی څو هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته واستوي. د سیاوش کورنۍ وایي حکومت تر دا مهاله د دوی هیڅ یوې غوښتنې ته د قناعت وړ ځواب نه ده ورکړی. ما در این حالت مجبور شدیم که یک استغاثه به شورای امنیت سازمان ملل، دیگه غیر از خدا راهی وجود نداره. وقتی که دولتی نپذیره دیگه ما کجا بریم؟ ما به شورای امنیت سازمان ملل یک استغاثه نوشته کردیم که هیئت بی‌طرف کریمینال تکنیک خواستیم که این کامراها را بررسی کنه. خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غواړي چې د یما سیاوش دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. شورای امنیت ملل متحد تقاضایی که ازشان شده پاسخ مثبت بدن و یک هیئت بی‌طرف به خاطر بررسی قضیه شهادت یما سیاوش به افغانستان بفرستند. خبریالان هم د سیاوش کورنۍ سره یو غږ شوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غواړي چې د دوی غوښتنې بابیزه ونه ګڼي. دغه پوښتنې ته نه ځواب موږ ته شک پیدا کوي چې زموږ قاتل څوک دی. دا موږ ته کفایت نه کوي چې حکومت وایي چې اکثر قتلونه طالب کوي. اظهارات را که فامیل شهید یما سیاوش کردن اظهارات انسانی و اجتماعی و حق شهروندی هر فرد است از دیدگاه اسلام گرفته و تا حق فردی هر انسان. یما سیاوش او دوه همکاران د سږکال لړم میاشتې په 18 نیټه د غبمي چاودنې په پایله کې چې په موټر کې ځای پر ځای شوی و په مکریانو کې ووژل شول. تر دا مهاله کومې ډلې د دغو درې تنو د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه ده اخیستی او حکومت په کراتو ویلي دي چې دغه قضیه تر څېړنې لاندې ده. دمه تر دمې وروسته د خبر هلمند کې طالبانو پر وړاندې باندې پوځي عملیاتونه. بیا هم ښه راغلاست. د کابل او ډیلي ترمنځ د شاتوت بند جوړېدو پروژه لاسلیک شوه. د دې بند جوړېدو لګښت 246 میلیونه ډالر دی چې د هند له لوري ورکول کیږي. ولسمشر غني د دې هوکړې لاسلیک کې ټینګار وکړ چې که چیرې افغانستان ناورین ته ولاړ شي سیمې او منطقې لپاره به هم منفي ناخوالې له ځانه سره ولري. ورته وخت کې د هند لومړي وزیر افغانانو په مشرۍ سولې خبرو باندې ټینګار کړی دی او ویلي هیڅ بهرنی قدرت نشي کولی چې د افغانستان پراختیا او د افغانستان او هند دوستي زیانمنه کړي. د هیواد اوبو مدیریت په لور بل ګام دا ځل د هند په همکاري. افغانستان او هند پرون د یو مجازي خپرونې له لارې د شاتوت بند د جوړېدو تړون لاسلیک کړ. ټاکل شوی ده چې دغه بند د جوړېدو چارې په راتلونکي پسرلي کې پیل شي. ولسمشر د افغانستان پراختیا په برخه کې د هند له مرستې هرکلی کوي. شاتوت will inject sufficient water into Kabul River. شاتوت به کافی اندازه اوبه د کابل سیند ته سرازیر کړي چې یو ځل بیا به د سمسورتیا لپاره زمینه برابره کړي. د دې پروژې پلي کول به د نورو حیاتي او بنسټیزو پروژو په خوا کې پر زرغونتیا او سمسورتیا باندې ورزیات شي. هند چې د تیرو 12 لسیزو پر مهال د افغانستان یو له سترو مالي تمویلونکو څخه شمیرل کیږي، کله ناکله د نیابتي جګړې په ډګر باندې د افغانستان بدلیدو په تړاو د خپل پخواني دښمن یعنی پاکستان لخوا تورن شوی دی. د افغانستان پراختیایي خپرونو د کار پرمختګ هم په مستقیمه توګه د سولې او ثبات له پایښت سره غوټه شوی دی. په دې خپرونه کې ولسمشر غني ټینګار کوي چې په افغانستان کې هر ډول سوله باید د تاوتریخوالي پای ته رسیدو ته د پای ټکی کیږدي. موږ باید له نړۍ څخه وغواړو چې له ټولو ځینې افغانو څخه وغواړي چې ملي حاکمیت او نړیوالو اړیکو ته درناوی وکړي او تروریزم ته د پناه ورکولو او د خپلو ګاونډیو په چارو کې لاسوهنې ته پای ورکړي. که خدای مکړه افغانستان یو کړکېچ لور ته ولاړ شي پایله به یې د سیمې او نړۍ لپاره ناوړه وي. د هند لومړی وزیر هم د کابل او نوې ډهلي ترمنځ دوستي تلپاتې بولي او ټینګار لري چې هیڅ بهرنی ځواک نشي کولی د هند او افغانستان د پرمختګ او دوستي مخه ونیسي. له بلې خوا نریندرا مودي هم تاوتریخوالی او مخیزو وژنو زیاتوالي څخه د اندېښنې په څرګندولو سره په افغانستان کې فوري او جامع اوربند باندې ټینګار لري. هیڅ بهرنی ځواک نشي کولای چې د افغانستان پراختیا او یا هم د هند او افغانستان ترمنځ دوستي ودروي.
عالی جنابه موږ د تاوتریخوالي د بېګناه وګړو خبریالانو او دولتي کارکوونکو له وژنې څخه چې په بېرحمانه توګه مخه ګرځي په شدت سره اندېښمن یو. موږ د تاوتریخوالي فوري درېدو او په افغانستان کې د جامع اوربند غوښتونکي یو. د شاتوت بند د چهار آسیاب ولسوالۍ د تنګي لندر په سیمه کې د کابل سیند پر سر جوړیږي. دغه بند د څه باندې 4000 هکتاره کرنیزې ځمکې خړوبه کولو په خوا کې به د پلازمینې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه هم برابرې کړي. بند شاتوت لندر بسیار یک بند موثر به شهر کابل هستند. با تکمیل شدن این بند 2.2 میلیون مردم یا شهروندان کابل از این بند استفاده خواهد کرد و 4000 هکتار زمین آبیاری میکنند. یو شمیر کارپوهان د اوبو بندونو جوړېدل او د هیواد د اوبو سم مدیریت په هیواد کې د برېښنا تامین او د کرنې پراختیا لپاره مهم بولي. ساختن بند لندر برای تغذیه آبهای زیرزمینی کابل یک ضرورت است و در کنار او برای زنده نگه داشتن جریان آب در رودخانه کابل بسیار مؤثر است. د شاتوت بند 150 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو او د 2 تر 5 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او ټاکل شوی ده چې کار لږ تر لږه 6 کلونو پورې پای ته ورسیږي. له دې ټولو سره په پام کې ده چې د نوي کال وري میاشت کې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاه عروس بند آبگیري هم پیل شي. دغه بند د 9 میلیون متر مکعب اوبو او د 1.5 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. هلمند ولایت کې د طالبانو پر وړاندې پوځي عملیاتونه پیل شوي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې طالبانو مدافع حالت ته درناوی نه ده کړی، نو له همدې امله د دې ډلې پر وړاندې باندې پوځي عملیاتونه پیل شوي دي. د هلمند اوسیدونکي هم وایي چې باید حکومت د خلکو امنیت خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي. زموږ همکار صفت الله زاهدي راپور راکوي. په هلمند ولایت کې د ځینو سیمو بیرته نیولو لپاره پوځي عملیاتونه پیل شوي. د هلمند والي وایي چې طالبانو په خپلو بریدونو کې مدافع حالت ته درناوی نه دی کړی، نو دوی هم اړ شوي چې لوی لارې د پرانیستلو لپاره عملیاتونه په لاره واچوي. د لوی لارو د خلاصون سربیره د یو شمېر ولسوالیو لارې هم خلاصې کړي. زموږ ګزمې پر شاراو باندې ادامه لري. په هغه ساحو کې چې د دوی شتون دی به موږ همیشه تهدیدوو او دوی به دې ته مجبوروو چې دوی باید د سولې د پروګرام سره یوسي. د هلمند چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو پر لوی لارو ځمکني ماینونه کرلي او د دې ماینونو د پاکېدو سربیره د خلکو غوښتنه هم دا ده تر څو پورې په سیمو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای او سیمې هم خوندي وساتي. دا اوس هم که د دوی عملیات زما کور د عیناک په سیمه کې د دوی د راشي دا لوټ پړي چارواکي چې څنګه دلته د عملیات ایستلی دوی د راشي دا کښتو ته دې وګوري، دا د خلکو جوړو، دا د خلکو کورو ته دې وګوري چې څه حالت رسول. یو ټاک طالب پر وکړي 6 ټاکه دی کوي د خلکو کښتونو له ورونه یې واخیسته چې دغه حالت رسولي. غوښتنه مو دا ده چې یا د سم عملیات وکړي، زموږ کښتونه ګرده پر نیمه حال پاته دي. اوس یوه ورځ یې یو مین پاوا کړی، بله ورځ بل یو مین پاوا کړی دی. خپل کور و زندګي ګردو خلکو پرې ایښې ده. د هلمند چارواکي په داسې حال کې د طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو پیلېدو څخه خبرې کوي چې په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې هم درول شوي دي. د هلمند کې د پوځي عملیاتونو او د دې ولایت د امنیت د ټینګښت په تړاو باندې بحث لرو. بحث کې راسره د هلمند والي جنرال نبی الهام راسره پر لیکلی. الهام صاحب مننه چې وخت مو راکړی. غواړم وپوښتم پوځي عملیاتونه مو پیل کړي دي، څومره ګټور دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سوال وکړئ چې په ارتباط زما سره پوښتنه کوم. والي صاحب ما وپوښتل چې تاسو په هلمند کې پوځي عملیاتونه پیل کړي، دغه پوځي عملیاتونه مو اوس مهال څومره ګټور دي، څومره سیمو مو نیولي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ پوځي عملیاتونه اصلا د مخالفینو په مقابل کې چې هغه درې میاشتې مخکې د هلمند پر ښار یعنې لښکرګاه او پر ولسوالۍ باندې دستجمع ډله ییز حملې شروع کړلې او سړکانو، پلونو، مسجدونو دا یې والبزول. موږ مجبوره سو چې د ځانه دفاع وکړو او بیرته هغه ځایونه چې دوی داخل شوي وو د هغه ځای وباسو. هغه د دې په خاطر و چې موږ هغه د سولې جرګې چې په قطر کې روانې وې، موږ حالت د مدافع کې وو
چون زموږ ولسمشر دا امر کړی و چې باید وسلوال پوځ په مدافع حالت کې اوسېږي، بنان موږ مدافع کوو، دوی تعرض وکړي او د تعرض په مقابل کې موږ مجبور شو د خپلو موضوعګانو څخه دفاع وکړو او زموږ شاراوې بندې کړې وې، شاراوې هم ورته خلاصې کړې چې هغه جملې څخه اول نمبر شارع ده، بل 601 شارع ده چې هغه اوس بیرته نورمال ربط و آمد لري، خلک پر هغه باندې ربط و آمد کوي. زموږ عمل یا زموږ عکس العمل د دې د عمل په مقابل کې. والي صاحب تاسو اشاره وکړله چې تاسو عملیات د لپاره کړی دي چې بیرته سیمې ونیسئ. څنګه کېدای شي د هلمند کې څو میاشتې وړاندې د ښار تر څنډې پورې وسلواله نښته رامنځته کېږي، هلته وسلوال راځي پر امنیتي ځواکونو باندې برید کوي او هلته امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړول کېږي. اوس مو چې سیمې نیولي بیا هم ورته پرېږدئ او که نه فقط عملیات کوئ، سیمې نیسئ بیرته پرېږدئ؟ یا موږ هغه ځایونه زموږ هغه اولنی دفاعي حالت چې و موږ تر هغه ځای پورې کوشش کوو او تر هغه سرحد فیصدي ورسېدلي، هغه چې دوی تعرض کړی دی، حمله کړې ده، موږ تر هغه ځای پورې ځان رسوو، پر هغه ځای باندې بیا سټاپېږو. اوس مهال نادعلي ولسوالۍ کې مو څه عملیات په لاره اچولي او که نه؟ زه خو نه اورم. والي صاحب که زما غږ اورئ، څومره سیمو مو اوس مهال بیرته نیولي؟ څه شي باندې نه پوهېږم. والي صاحب زما غږ لرئ؟ اواز یې بیخي پرې راځي چې زه نه پوهېږم چې ته ماته څه شي وایې. والي صاحب که زما غږ لرئ غواړم وپوښتم چې تاسو له سیمو مو بیرته نیولي، څومره سیمو مو بیرته نیولي له وسلوالو له شتون څخه مو پاکې کړي؟ نو ما عرض وکړي چې د اول نمبر شارع چې د هراتو د کابل تر مابین شارع و دا بنده کړې وه چې هغه زموږ څخه د مسؤلیت د دلارام څخه د کندهار تر سرحده پورې وه، هغه مو خلاصه کړې ده او 601 شارع وه چې د درایي د لښکرګاه څخه بیا د لښکرګاه تر ښاره پورې وه، هغه یې بنده کړې وه، هغه مو خلاصه کړې ده. د ناوی ولسوالۍ سړک چې بند کړی و هغه مو سره پیوست کړی دی. والي صاحب دا د کړي و موږ بیرته ځینې ونیوه. والي صاحب مونږ پر همدې موضوع راپور درلود چې وړاندې نشر شو، هغه کې د هلمند اوسېدونکو اندېښنه ښکاره کړې وه، ویلي وو چې که چیرې برید ترسره کېږي د امنیتي ځواکونو لوري حاصلات تر ډزو لاندې نیول کېږي، دوی حاصلات مو خراب کړي. فکر کوئ دا کار ولې ترسره کېږي؟ آیا حاصلات وسلوال دي؟ څرګنده کړي چې امنیتي ځواکونه موږ اصلا د خلکو په خاطر باندې د خپلو ملت په خاطر باندې دا عملیات پیل کړي دي، د دې په خاطر چې د دوی کورونه یې نیولي وه، د دوی د کورو څخه د موضع په سپر په حساب باندې کار اخیستی او د دوی په کورو کې غارونه جوړ کړي وه چې د هغه لارې څخه د وسلوال پوځ سره جنګ کاوه. موږ د خپلو خلکو د دفاع په خاطر باندې د عملیات شروع کړي دي، نه د دې په خاطر. دوی خو د خلکو کورونه نیولې وه، دغسې موضع جوړه کړې ده، دوی خو د خلکو په کورو کې ماینونه ایښي دي، دوی خو د خلکو دروازې وړي دي. نو موږ مجبور یو منحیث د دولت چې موږ د هغو څخه دفاع وکړو. یعنې ملکي کسانو ته زیان نه رسوئ، یوازې وسلوال له منځه وړئ؟ موږ د طرفه څخه هیڅ وخت داسې نه ده واقع سوې او د زمینه سازي هم نه کوو چې خدا نخواسته موږ ملکي خلکو ته ضرر یا تاوان ورسوو. موږ د هغو په دفاع په حالت د هغو د دفاع دپاره دا کار کوو. خو د همدغه راپور کې د هلمند اوسېدونکو اندېښنه پر همدې موضوع ښکاره کړې وه. یا موږ که څوک اندېښنه لري د ولایت دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده، خدای دې همیشه راولي چې موږ د دوی سره همکاري وکړو او دوی موږ ته هغه ځایونه په ګوته کړي چې هله د خدا نخواسته دوی زموږ د وسلوال پوځ په عذاب شوي دروازه همیشه د دوی پر مخ خلاصه ده، رانیسي زموږ سره د تماس ونیسي. ډېره زیاته مننه کوم والي صاحب چې وخت مو راکړ. کور مو ودان. د خبرونو دام د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت طالبان د کډوالو او د خلکو د خپلو کورونو پرېښودو اصلي لامل بولي. په دې وزارت کې چارواکي وایي چې جګړه او ناامني د دې لامل شوی ده چې ډېری خلک د کورونو پرېښودو ته اړ شي او خلک حتی له هېواده بهر هېوادونو ته تللي دي. بل لوري د دې وزارت د شمیرو پر بنسټ په تېرو کلونو کې له 800 زرو څخه ډېری کسان له بهرنۍ هېوادونو څخه بیرته افغانستان ته راګرځېدلي دي. قطعا ما بازم تاکید میکنم که عامل اصلی مسئله طالبان است.
شما تجربه بسیار بدی اخیری هلمند دیدین که 7500 خانواده طی تقریبا 3 روز خانه هایشان ترک کردن آمدن در مرکز شهر و دولت افغانستان یک رسیدگی خوب کرد به اون مسئله وگرنه یک فاجعه اتفاق افتاد. د همدې موضوع په تړاو باندې بحث لرو. بحث کې راسره د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري راسره دی. انصاري صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړی. په رښتیا هم طالبان د کډوالو یا هم د بېځایه کېدونکو خلکو اصلي عامل دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین که سلام عرض بکنم خدمت شما و تمام هموطنان عزیز ما. جنگ یگانه پدیده هست که بدبختی ها را متاسفانه در داخل افغانستان از 4 دهه گذشته تا الحال به وجود آورده و جنگ از جانب هر کسی که بوده باشه طبعا جنگ یک طوری که اشاره کردم یک مشکل در حقیقت مشکل جدی است و ما در حدود 2 میلیون بیجا شده داخلی خود را که از محلات خود انتقال پیدا کرده به نقاط مختلف به اثر جنگ و ناامنی ها بیجا شده داریم. دا 2 میلیون سکال دی؟ نه د ټولو یعنی د مجموعي په توګه د تیر کلونو او د سکال کې چې 15,000 کورنۍ بیځای شوي دي ټول زموږ بیځای شوي هیوادوال 2 میلیونه ته رسیږي. خو تیره ورځ مو په برنامه کې ویلي وو چې خپله د دې وزارت وزیر ولی طالبان د کډوالو او خلکو د بېځایه کېدو اصلي عامل دي. آیا یوازې طالبان د دې کار لامل شوي دي او که نه نورې ډلې؟ آیا حکومت هم د مقصر دې کار کنه؟ خب این مسئله است که من میتونم به نمایندگی از وزارت خود صحبت بکنم. طبعا جنگ ما پیشتر هم اشاره کردم. خو ستاسو وزیر خپله دا کلمه کارولې ده د طالب. خب نظر و دیدگاه وزیر صاحب دیروز آنچه بود که ارائه شد و ما صحبت روی مشکلات هموطنان خود داریم به این معنا که خو همدغه کار نه خلک له ستونزو سره مخ کیږي. ما مثالش در ولایت هلمند، ولایت قندهار و سایر ولایات داریم که به اثر جنگ از کدام قسمت ها آغاز شد و بالاخره از جانب کیها بوده. طبعا واضح و روشن است هموطنان ما میدانند. سږ د کورنۍ جګړې له امله څومره کسان د کور دننه یعنی افغانستان کې موخه له ولایتونو له کلیو او بانډو څخه بېځایه شوي؟ په سږ کال کې د لومړی تر اوسه شاوخوا 80,000 کورنۍ بېځایه شوي دي چې ګڼ شمېر په کندهار ولایت، په هلمند ولایت، په بلخ ولایت او په نیمروز ولایت او په ځینو نور ولایتونو کې بېځایه شوي دي. دغه بېځایه شویو ته بیا څومره رسېدنه شوې ځکه چې ستاسو یو اداره شته نړیوال بنسټونه مرسته کوي اوس مهال په تازه سره پیښو ته رسېدنې چارو وزارت هم ځینې بېځایه شویو ته رسېدنه کوي. په سږ کال کې یعنې تر اوسه شاوخوا 98,000 کورنیو ته کومکونه ویشل شوي دي په سږ کال کې او 98,000 کورنیو ته ویشل شوي 98,000 کورنیو ته کومکونه ویشل شوي. څومره بیا بېځایه شوي بیا له وروسته 98,000 ته رسېدنه شوي؟ دا چې 80,000 کورنۍ چې په سږ کال کې بېځایه شوي دي 98,000 کورنیو ته چې کومکونه ویشل شوي دي ځینې کورنۍ ده یعنې اکثریت دغه ارقام چې 2 میلیونه ته رسیږي دا د تیر کلونو بېځایه شوي هم په دغه ارقام کې شامل او مستحقین هم شامل و چې هغوی ډیر مشکلات درلود، ستونزې درلود چې ابتدا سروې شو او بیا وروسته ورته کومکونه ویشل شوي دي او بیا اوس ژمنۍ کومکونه جریان لري په ټولو ولایاتو کې چې دغه ارقام 18,000 کورنیو ته رسیږي چې د افغانستان حکومت لخوا نه هغوی ته کومکونه رسیږي. یعنې ژمي کې 18,000 کسانو ته تاسو مرسته کوئ؟ 18,000 کورنیو ته د افغانستان حکومت لخوا نه کومکونه ترسره کیږي او 50,000 کورنۍ د مرستندوی مؤسسات لخوا نه چې هغوی هم اوس سروې پای ته رسېدلي دي او کله چې زموږ کومکونه پای ته ورسیږي هغوی شروع کیږي. سروې مو د څه پر بنسټ ده؟ د سروې لپاره مو معیار څه دی چې خلک د هغې پر بنسټ باندې بېځایه شمیرل کیږي یا بېوزله شمیرئ او بیا ورته مرسته کوئ؟
ټیم د سروې په ټولو ولایاتو کې موجود ده او هر یو ولایت کې یعنی هغه کورنۍ چې ډیر مستحق دی مطابق دغه پالیسی بیجا شده ها چې مونږ لرو په اکثریت ولایاتو کې هغه کورنۍ چې ډیر ستونزې لري او نوې بیځایه شوي د جګړې له کبله او د ځینې نور مسایل له کبله هغوی ته باید ابتدا کومکونه ورسیږي او بیا وروسته لکه د مثال په توګه مونږ په بلخ ولایت کې 100,000 کورنۍ بیځایه شوي لرو خو 100,000 ته باید کومکونه ونه رسیږي ځکه هغوی پخوا هم په تیر کلونو کې هم کومکونه ترلاسه کړي دي هغه کورنۍ چې نوې بیځایه شوي دي هغوی ډېر اړتیا لري ډېر زیانمن شوي دي هغوی ته باید کومکونه ورسیږي او دغه کومکونه چې د افغانستان حکومت له خوا نه هغوی کومکونه ترلاسه کوي هر یو کورنۍ په سر 15,000 افغانۍ مشخص ده چې هغوی ته باید ورسیږي یعنی مستحق کورنۍ ته باید ورسیږي په کلي او بانډو کې خلک له یو کلي څخه بل کلي ته بیځایه شوي یا ولسوالیو کې چې له یوې قریې څخه بلې قریې ته بیځایه شوي دي هلته د حکومت حاکمیت هم ونه اوسېږي دولت حاکمیت څخه وتلي سیمې هلته څه ډول تاسو سروې کولی شئ آیا ټیم وتللی شي هغه سیمو ته بالکل ټیم د سروې په لکه په هلمند ولایت کې هم ځینې مشکلات د امنیتي موجود وو پخوا خو زموږ ټیم هلته لاړ په ولسوالیو کې په کلیو بانډو کې سروې ترسره شو اوس کومکونه جریان لري یعنی هیڅ جناب په دغه برخه کې کوم ممانعت ایجاد نه کوي یعنی خیالي کورنۍ ته تاسو مرسته نه ده ورکړې بالکل یعنی مستحق کورنۍ هغه کورنۍ چې پس له سروې نه هغوی مشخص کیږي چې کوم کورنۍ ډیر زیانمن شوي دي ډیر اړتیا لري یعنی ځینې کورنۍ مونږ ځینې نه بلکې ډیر کورنۍ داسې ده چې د 10 کالو نه هم زیات کېږي چې هغوی بېځایه شوي دي نورو محلاتو ته انتقال شوي دي خو په دغه 10 کلونو کې چې تاسو ویلې چې بېځایه شوي دي که هر کال ورته مرسته شوې ده ولې لا تر اوسه پورې زمینه د دې نه ورته پیدا شوې چې دوی ته یو هستوګنځی برابر شي تر څو هلته میشي او ژوند وکړي اصلي مشکل څه کېدی ښه ځکه 10 کاله ډېر عمر دی مونږ په 100 کال کې په تیر کلونو کې هم تاکید مو دا کړی دی چې مونږ آماده یو چې هغوی ته اسانتیاوې برابره کړو چې بیرته انتقال شي خپل محلاتو ته هغوی نه ده آماده متاسفانه په کابل کې هم ځینې محلات موجود ده چې تر 15 کاله کېږي چې هغوی هلته ژوند کوي یعنی مونږ غواړو چې هغوی باید انتقال شي خپل محلاتو ولایاتو ته خو متاسفانه چې هغوی آماده نه دي او بل مسله د بنیادی مسله د کور ده او د سرپناه مسله ده په 108 فرمان کې راغلی دي چې مونږ اوس کنسرسیوم ایجاد کړی دی په کابل او هرات ولایت کې او د دې سره سره په لاسو نورو ولایاتو کې هم دغه کنسرسیوم ایجاد کیږي او افتتاح کیږي چې په دغه فرمان کې بېځایه شو زموږ هیوادوال کډوال چې راځي بیرته افغانستان ته او ورثه د شهدا چې په امنیتي او دفاعي ځواکونو چې خپل ژوند له لاسه ورکړي دي هغوی کورنیو ته باید هم په دغه فرمان کې راغلي دي چې ځمکه وویشل شي دغه کنسرسیوم مستحقین تشخیص کوي او بیا وروسته محول کیږي د شهرسازي او اراضي محترم وزارت ته هغوی مکلف ته چې دوی ته باید ځمکه وویشي او یو ان هابیتات مؤسسه حاضر ده چې په دغه برخه کې مالی تمویل څومره کسان سږ له ایران او پاکستان څخه د کرونا په موسم کې او تر اوسه پورې ټول څومره شمیرې راغلي دي یعنی په سږ کال کې ټول هغه د دواړو هیوادونو څخه راغلي دي د ایران څخه 810 زره زموږ هیوادوال راغلي دي او د پاکستان څخه شاوخوا 10,000 کسان د چې راغلي دي افغانستان ډېره مننه انصاري صاحب اوس هم د خبرونو دوام روغتیا وزارت وایي د هند له لوري مرسته شوی واکسین د ورکړې لپاره هم پوره چمتوالی لري هغه ځای چې پکې د هند جوړ کووډ-19 واکسین 15,000 ډوزه کڅوړه ساتل کیږي دغه واکسینونه د 2 تر 8 درجې سوړوالي کې ساتل کیږي زنجیره سرد به این معنا که از فابریکه الا به تطبیق در این زنجیره یا در درجه معین باید نگاه شد درجه معینش از 2 تا 8 هستند همین درجه را برای ما معلوم دغه برېښنایي ماشین چې د کووډ-19 واکسینونو ځانګړي یخچال سوړوالي کابو کوونکی دی د تخنیکي ستونزې رامنځته کېدو پر مهال د اطلاع ورکونې دنده لري
تا 1 ساعت خود نوکریوال خبر میده. اگر نوکریوال کدام عمل نکرد بعدا 1 ساعت برای ما یک مسیج میاد، یک اطلاع میاد در تلفن. اگر ما کدام کار نکردیم یا اجراعات نکردیم بعد از 1 ساعت بر ای پی آی مسئول ای پی آی به اون مسیج میره. د امیر روغتیا وزارت مسؤلین وایي چمتو دي لومړي ګام کې دغه واکسینونه ټول هیواد کې روغتیا پالانو ته تزریق کړي، خو په تمه دي څو د روغتیا نړیوال سازمان لخوا شین کارت ترلاسه کړي. تطبیق واکسن قرار است که در تمام ولایات در سراسر افغانستان شروع شود و تمام کارمندان صحی چی دولتی چی خصوصی واجد شرایط هستند تا این واکسن را دریافت کنند. تر اوسه لسګونه روغتیا پالان په تخصصي ډول روزل شوي څو دغه واکسین څه ډول تزریق کړي. ټاکل شوي په ټوله کې ټول هیواد کې زرو روغتیا پالانو ته دغې دندې لپاره روزنه ورکړل شي. د دغو واکسینونو عادلانه او رڼا ویشنه هیوادوالو ته مهمه موضوع ده. آنچه که بسیار مهم است است که از حکومت افغانستان توقع میره که بر اساس اصل شفافیت توزیع واکسین روی دست بگیره. د رسمي شمیرو له مخې د کووډ-19 ناروغۍ تر اوسه هیواد کې 2418 کسان د مړینې سره مخامخ او زرګونه نور کسان یې هم له ټولنیز او اقتصادي اړخه ځپلي دي. اوس چې دغې ناروغۍ پر وړاندې د خوندیتوب یوازینۍ کړنلاره واکسین بلل کیږي، خلک دې برخه کې ډېرې همکارۍ او ترېنه بې برخې کېدو ته سترګې په لار دي. اوس هم له هیواد څخه بهر د امریکا کانګرس په سنا جرګه کې له یو لړ بحثونو څخه وروسته پریکړه وشوه چې مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضا له اساسي قانون سره سمه ده. د سنا جرګې 56 غړیو د ټرمپ استیضا ملاتړ لپاره هم رایه ورکړه. د جمهور غوښتونکو سناتورانو لړلې هم 6 سناتورانو د ټرمپ محاکمه کېدو لپاره رایه وکاروله. د سنا جرګې بله ناسته نن له غرمې وروسته د امریکا پر وخت پیل کیږي. زموږ د نن ورځې خبرې ټولګه هم دلته پای ته ورسېده. له ملتیا مننه کوم، تر بیا مو الله مل شه.